بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتونکو چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته د بهر ملکونو نه تحفې تحایف ملاو شوي دي په هغه هکله باندې خلک څه نظر لري او دوی دا ډیمانډ کوي او که نه چې دا د کام ته ښکاره کړی شي او که نه. او دې نه علاوه چې کوم حکومت هم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته چې کومې تحفې تحایف ملاو شوي دي په هغه باندې فیصله کړې ده چې دا به کام ته نه ښکاره کوي. د حکومت په دې فیصلې باندې خلک څه نظر لري او دې نه علاوه چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته تحفې تحایف ملاو شوي دي د یو عام پاکستاني څه ډیمانډ دی چې دوی دا غواړي چې دا د کام ته ښکاره کړی شي او که نه. او دې نه علاوه دوی وزیر اعظم عمران خان صاحب ته چې کوم تحفې تحایف دي په هغې هکله باندې ورته پیغام څه لري. نو دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. ستاسو نام څه دی او په اسلام آباد کې کوم ځای کې پاتې کېږئ؟ ما نوم ثاقب سعید دی او زه پنډۍ کې پاتې کېږم. او وزیر اعظم عمران خان صاحب ته چې کومې تحفې ملاو شوي دي د بهر ملکونو نه نو په هغې تحفې باندې ستاسو څه نظر دی؟ تحفې خو چې دته کمې میلاو شوي دي وزیر اعظم عمران خان ته نو زه خپله دا زما سوچ دی چې دا عوام ته ښودل پکار دي او دو قیمت هم ښودل پکار ده او دا د قوم دا د عمران خان چې کوم مونږ وزیر اعظم دی د هغه ذاتي تحفې نه دي بلکې دا یوه سټیټ نه بل سټیټ دپاره د خلکو دپاره هغوی حق دی. او عمران خان صاحب چې کله په حکومت کې نو هغه به د حضرت عمر د حکومت حوالې ورکولې نو اوس دا ډیره ساده خبره ده عمران خان صاحب ته پکار دي چې هغه کمې تحفې چې دته میلاو شوي دي کم سټیټس چې کوم دي که چا څوک وزیر اعظم دی او که صدور دی هغوی دوی ته تحفې ورکړي نو هغه د قوم په مخ کې کېږدي او هغو چې کم مالیت ده هغو کې که څه ګډوډ هم شی دي هغه دې هم خلکو ته مخکې راولي چې د کیسه چې کومه ده دا صفا شي. حکومت هم فیصله کړې ده چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته د نورو ملکونو نه کومې تحفې تحایف ملاو شوي دي چې دا به کام ته نه ښکاره کوو. دې فیصلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ دا فیصله ما ذاتي سوچ کې دا صحیح ځکه نه دی چې ته چې کله په حکومت کې نه وې نو ته حضرت عمر والا چې کومې حوالې وې هغه به ته بار بار ورکولې او د شفافیت خبره به تا کوله. کله چې تا شفافیت خبره کوله اوس په حکومت کې راغلی نو هغه تا چې کومه خبره کړي هغې باندې عمل هم وکړه او که ته په یو خبره کوې هغې باندې عمل نه کوې نو دا خو یو قسم ته فراډ دی دوکه دی او ناانصافي ده د عوام سره او دا د قوم خزانه ده او د قوم امانت دی دا چې کومې تحفې دي. د یو پاکستاني په حیثیت باندې تاسو غواړئ چې وزیر اعظم عمران خان صاحب ته کوم د بهر ملکونو نه تحفې تحایف ملاو شوي دي چې دا مطلب ښکاره کړي؟ بالکل بالکل زه دې باندې ډېر کلیر یم. دا چې کومې تحفې دي دا عوام په مخ کې ښکاره کول پکار دي ځکه چې دا کم عوام دی هغو ته پته ولګي چې کم قسم تحفې راغلي دي او هغو قیمت یا مالیت یې څه دی چې خلک خبر شي. دې سره به شفافیت راځي په ملک کې په نظام کې به شفافیت راځي او ګډوډ کونې موقع چې کمې دي هغه به کمیږي. ستاسو وزیر اعظم عمران خان صاحب ته خاص کر تحفې تحایف چې کوم ورته ملاو شوي دي ورته پیغام څه لرئ؟ پیغام بس سمپل دا دی چې دا کومې تحفې تحایف چې تا ته کمې ملاو شوي دي هغه قوم په مخ کې ښکاره کا. ډېره سمپل او اسانه خبره ده چې دا کومې تحفې دي هغه قوم ته وښایه او چې کوم په زړونو کې په ذهنونو کې کم سوالونه دي چې هغه ختم شي. داسې خبرې هم مخې ته راځي چې سابق وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني صاحب هم په دې هکله باندې مطلب هغه خلاف کیس دایر شوی و نو هغه چې وګورو موجوده چې کوم دوی فیصله کړې ده نو تاسو په دې هکله څه نظر دی؟ ګورئ مونږ که وروسته کمې خبرې ګورو په کورټس کې کمې فیصلې شوي دي څه هم شوي دي خو عمران خان چې کومه ذاتي خبره شفافیت امانت او د حضرت عمر حوالې زه بار بار هغه خبره کوم نو سیده ساده خبره دا ده چې عوام ته د تحفې ښکاره کړي او دا د دا ما ګوري چې یوسف رضا ګیلاني څه ویلیو یا زرداري څه ویلیو یا نواز شریف څه ویلیو د ځان دا شو کولو چې زه هغوی نه مختلف یم هغوی نه ډېر هټ کر یم زه نو د دې پر دا پکار دي چې هغه خبرې چې کمې دي هغه په خپل عمل سره وثابتېږي. ستاسو نام څه دی او په اسلام آباد کې په کوم ځای کې پاتې کېږي؟ زما نوم خو طارق وردګ دی او په اسلام آباد کې 56 کې پاتې کېږم. جی څه نظر لرئ چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته تحفې تحایف د بهر ملکونو نه ملاو شوي په هغه باندې ستاسو نظر څه دی؟ د تحفو تحایفو دا خبره د ډېر وخت نه را روانه ده خو د دې حوالې څخه به زه دا ویم که دا د پاکستان په وجه ورته میلاو شوي ځکه چې هغه پرایم منسټر دی نو پکار دا دی چې دا پبلک کې بیا چې څومره تحفې دي تحایف دي او پبلک اکاونټس او په د قومي خزانه کې دا که عوام ډیمانډ کوي چې یاره قومي خزانه کې جمع کوي قومي خزانه کې دی جمع کړي. حکومت هم فیصله کړې ده چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته د بهر ملکونو نه تحفې تحایف ملاو شوي دي چې دا به کام ته نه ښکاره کوي.
نو د حکومت د فیصلې ته په کوم نظر ګورئ؟ زه خو به حیثیت شهري دی دا چې کومه خبره نو په دې باندې دا میډیا انګیج کول غواړي چې بس په دې باندې میډیا ټاکس روان یو ډسکشنز پکېږي دا د خلکو د عوامو توجه د غربت ناړی ځکه چې په ملک ډیر زیات غربت شروع دی عوام ورځ په ورځ باندې سیزونه روان دي ګرانیږي وړو کم ځای ته ورسېده غوړي کم ځای ته ورسېده نو د عوامو توجه وایي چې میډیا په دې کې انګیج نو میډیا له هم پکار دی چې میډیا دې سایډ ته راشي تحفې تحایفو سره به کېږي چې کله په ملک سټیبیلیټي راشي او اکنامیکلی زموږ ملک مضبوط شي او عوام ته ریلیف میلاو شي لکه دیو به چې کمې خبرې کولې د دې نه مخکې چې زه به عوام له دا ریلیف ورکوم دا ورکوم کوشش کوي څه حد ته پورې کوشش کوي خو څه ځګونو کې د هغه نه څه څیزونه وران شوي نو پکار دا ده چې دا سټرک منیټرینګ وکړي په منسټریز باندې دا چې څومره بیروکراټس ناست دي د دې سره په دې باندې وکړي چې ولې ریلیف نه میلاویږي عوام ته ولې دا غربت دومره سیوا شوی دی تاسو یو د عام پاکستانی په حیثیت باندې چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته تحفې تحایف د بهر ملکونو نه میلاو شوي دي نو تاسو غواړئ چې دا د ښکاره کړي او دا خو د دې نه مخکې ما وویل که دا د پاکستان په نوم میلاو شي که دلته پرسنل میلاو شوي نو بیا پرسنل چې چاته څه ګیپ پرسنل وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کله وزیر اعظم نه و جوړ شوی هغه نه مخکې هم خلکو داسې مطالبه نه ده ځینې کړې خو چې کله وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم جوړ شو نو هغې نه پس اوس چې کوم تحفې تحایف ورته میلاو شوي دي نو خلک غواړي چې دا د کام ته ښکاره کړي تاسو هم غواړئ چې دا د کام ته ښکاره کړي بالکل قام ته دې ښکاره کړي او د دې به څه قیمتي مړه دا به څومره یې که نه چې یو لیډر راشي او هغه ډېر سیزونه پرېږدي که نه چې د هغه سره ډېرې روپۍ هم وي د هغه سره یو شهرت هم یو ډېر هر څه ورسره خو هغه هر څه هغې پرېښودو نو زه یم چې د دې تحفو تحایفو به څه قیمتي دا به هم پرېږدي نو په تحفې تحایف باندې تاسو وزیر اعظم عمران خان صاحب ته څه پیغام لرئ زما خو دا پیغام دی که ډېر زیات د میډیا او د عوامو دا دغی او زیاتتر د اپوزیشن لیډرز دا توقعات او دا ایکسپیکټیشنز ساتي چې یاره په دې باندې به مونږ بلیک میلینګ کوو او دا سیز به ساتو نو بیا دې وکړي په بیت المال کې دې جمع کړي زکات کې دې جمع کړي چې غریب خلکو ته میلاو شي ریلیف میلاو شي پکار ده چې وکړي اخیر وجه څه ده چې دوی دغه سیز نه ښکاره کوي کام ته او دوی فیصله هم کړې د حکومت په لیول باندې چې کوم تحفې تحایف دي چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته خلکو رالیږلي دي بهر ملکونو نه نو دوی په دې کې مقصد څه دی وجه څه ده دوی ولې کام ته دا سیز نه ښکاره کوي دا خو ما تاسو ته وویل که نه چې په دې باندې میډیا انګیج ساتل غواړي دیو چې په دې باندې میډیا انګیج یو د خلکو نه توجه بل سایډ ته زما ذهن مطابق همدغه شانتي ده څه ټیمه پورې به دا خبره توالت به ولور کې مخکې به بوزي بیا به حل شي لپاره نقصان نشي جوړېدلی لکه څنګه چې یوسف رضا ګیلاني صاحب و پخوانی وزیر اعظم د هغه خلاف هم داسې خبرونه مطلب داسې خبرې مخې ته راغلې وې چې هغه هم تحفې تحایف چې کوم وي هغه یې کام ته نه وي ښکاره کړي نو هغه خلاف بیا کیس وشو نو وزیر اعظم عمران خان صاحب خلاف به داسې کیس وشي نو تاسو په دې هکله نظر څه دی په دې هکله خو به زه دا ووایم چې زموږ په ملک کې ډېره زیاته وړه مسله مي که نه چې کله هایلایټ شي او کله د چا په نظر کې راشي نو هغه سړي ته ډېر غټ مصیبت جوړېدی شي بالکل به جوړیږي خو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني کوم ایکس چې و نو هغه خبره چې کوم و هغه سویس بینک ته لیټر نه لیکه نو په هغې باندې لرې کړی و آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں نذیر احمد میرا نام ہے کیا کہیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو باہر کے ملکوں سے جو تحفے تحائف ملے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ملنے چاہیے تحفے تو محبت کی نشانی ہے اس میں کون سا ایشو ہے ہاں یہ جو معلوم کرو کہ تحفے اس کو ذاتی طور پہ ملے ہیں یا حکومت کو ملے ہیں پہلے یہ آپ تصدیق کرو نا اس کے بعد جو ہے نا باقی تحفے تو یہ محبت اور عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنا ہے اس کے بعد ملنے والے تحائف کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ شو کرنے چاہیے کہ نہیں نہیں کیوں نہیں شو کرنے دے اگر میں آپ کو بھلے آپ آج کے میرا میں نے رپورٹر ہے بیورو چیف ہے تو میں نے آپ کو تحفہ دیا تو پھر مانا پہلے نہیں دیتا تھا پھر بعد میں دیتا ہوں جب مجھے طاقت ہوگی میں تحفہ دوں گا تحفہ تو محبت کی نشانی ہے پیار اور اخلاق یہ درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دو اسلام بھی کہتا ہے تو ہم اس پہ کیوں جو ہے نا یہ شور شرابہ ڈالیں تحفہ دینے چاہیے ہاں یہ تصدیق کرو تو مانا جو ہے نا یہ کہ بھائی تحفہ اس کو ذاتی حیثیت میں ملا ہے یا وزارت عظمیٰ کو ملا ہے
تو وزارت عظمیٰ کو اگر کرسی کو ملیں تو پھر تو رولا ہے، اگر ذاتی طور پہ ملے تو اس کا اپنی دوستی ہے، محبت ہے، جس کو جو دینا چاہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس کو بھی اس طرح تحائف ملے تھے تو اس کے بعد اس پہ کیس بھی ہوا تھا عدالت میں، تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ اس طرح کیس پر نہیں ہو سکتا کہ وہ قوم کے سامنے یہ تحفے تحائف نہیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھو بات وہی ہوئی نا کہ یوسف رضا گیلانی کو جو ملے وہ وزارت عظمیٰ کے دوران ملیں، جو لوگوں نے اس کے اوپر الزام لگائیں یا کیا کیا وہ سامنے، مگر میں پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کرسی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے، وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے وہ جب سے سنبھالا ہے، اس کے بعد سے یہ جو تحائف ہے کیا وہ قوم کے سامنے نہیں لانے چاہیے؟ دیکھو پھر وہی بات ہوئی نا، یہ ذاتیات تو اس کے طائف ہے نا، ٹھیک ہے، اب ہم کیسے تصدیق یوسف رضا گیلانی کے ذاتیات میں نہیں؟ یوسف رضا گیلانی کے جو الزام لگے ہیں وہ منا نظرے کی سوچ ہے، آپ منا ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو گفٹ ملی تو میں اس کو بدنام کروں۔ آج کل گفٹ ہر کسی کو دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ کوئی لفافے میں گفٹ لے رہا ہے، کوئی جیبوں میں گفٹ لے رہا ہے، کوئی باہر جانے کی گفٹ لے رہا ہے، کوئی گاڑیوں کی گفٹ لے رہا ہے۔ گفٹ کے قسم میں اب کس کو کیا نصیب ہو رہی ہے، گفٹ مل رہی ہے، تو اور میں ہم ادھر ہی ہوں گے، ہمیں کوئی گفٹ نہیں دے گا۔ حکومت چکما فیصلہ دا چې وزیر اعظم عمران خان صاحب ته کومې تحفې تحایف ملاو شوي دي د بهر ملکونو نه، نو حکومت فیصله کړې ده چې دا به مطلب موږ نه ښکاره کوو، نو د حکومت په دې فیصلې باندې ستاسو څه نظر دی؟ زما پوینټ دا دی چې حکومت له پکار دی چې دا اخکاره کې خلکو ته وایي چې دا چې کم تحفې مونږ ته د ملک بادشاه یا د ملک وزیر اعظم یا د ملک پریزیډنټ چې کوم دی هغه مونږ ته دا تحفې ورکړي دي، دا څه دومره غټه مسله نشته، نو دا اوس نیشنل انټرست یو مسله جوړوي، نو دا نیشنل انټرست مسله نشته۔ پاکستان کې یو ټول نه غټه کار دا دی چې کم سوال تاسو وکړئ نو که جواب هغو سره نه ورکول د پروګرام وي نو هغه وایي دا نیشنل انټرست خلاف دی، دا ډېره غټه مسله ده، یو صحافي لپاره خو دا ډېره غټه مسله ده، رایټ ټو انفارمیشن لپاره هغه چې کم هغه ایکټ دی هغه ایکٹ پاکستان کې ماته نه ښکاري چې ایگزسټ کیږي۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ته چې کوم تحفې تحایف د بهر ملکونو نه ملاو شوي دي، ستاسو ډیمانډ دی چې ښکاره دې کړی شي او که نه؟ بالکل جی ښکاره کړی شي او موږ ته پته ولګي چې چا څه ورکړی. ما زما یو بله مطالبه ما دا تاسو ته وویل چې کوم موږ ورکړي تحفې خلکو له هغه هم ښکاره کولی شي، کول پکار دی. وزیر اعظم عمران خان صاحب ته تحفې تحایف چې کوم د بهر ملکونو نه ورته ملاو شوي دي یا کوم دوی ورکړي دي چې کوم تاسو سوال اوچت کو، نو څه پیغام ورته لرئ؟ بالکل جی هغه دا کار وکړي او دا موږ ته ښکاره کړي، قوم ته ښکاره کړي چې موږ کوم تحفې ورکړي دي او موږ ته څه تحفه ملاو شوې ده. دا یو غټ سوال دی او حکومت لپاره، وزیر اعظم لپاره. مخکې خو وزیر اعظم چې کله وزیر اعظم نه و نو هغه ٹائم کو کنٹینر باندې ہم احتساب کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم خود کو احتساب کے لیے پیش کریں گے، نو هغه خبرونه اوس موږ ته نه ملاویږي چې کله عمران خان ځان په احتساب لپاره پیش کړی یا و چې کوم منسټر دی هغه پیش کړی دی. حالانکه دې حکومت کې چینی ګندم هر سکینډل چې کوم دی دې حکومت کې راغی، ایون کې میډیسن یو سکینډل هم و، نو دا ټول سکینډلز دي. پیټرولیم رنګ روډ پیټرولیم سکینډل و، نو بیا دا سکینډلز خو غټ سکینډل په عمران خان حکومت کې راغلی او اوسه پورې موږ ته چې کوم دی د آؤټپوټ او څه احتساب او اکاؤنټیبلټي نتھنګ. 2018 نه مخکې چې کوم عمران خان صاحب و اوس چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب دی، څه فرق درته پکې محسوسیږي؟ بالکل اپوزٹ، 100% اپوزٹ دواړه. مخکې چې کوم وزیر اعظم نه و او اوس وزیر اعظم دی، دو کے تقریباً quite changes, difference of opinion, difference of personality, difference of everything. اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ محمد عارف خان بنی گالا میں رہتا ہوں. یہ تو پھر آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گوانڈی بھی ہے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو باہر کے ملکوں سے جتنے بھی تحفے تحائف ملے ہیں کیا وہ شو کرنے چاہیے یا نہیں؟ قوم کو بتانا چاہیے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے؟ کم از کم اس دور میں تو شو کرنے چاہیے، کیونکہ عوام بھوک سے مر گئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس تو کھانا ہے، مل جاتا ہے. آج کل لوگوں کے پاس آٹا نہیں، چینی نہیں، مزدور لوگ غریب کیا کریں گے؟ اس دور میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کرسی چھوڑ دیں. تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو تحفے تحائف ملے ہیں یہ ہم شو نہیں کریں گے،
تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جب یہ تحفے طوائف شو نہیں کریں گے باقی کیا چیز شو کی ہے؟ آج تک جتنے قرضے ملے ہیں کسی غریب تک پہنچا ہے وہ قرضہ؟ اور کیا شو کیا ہے اب تک؟ جو کچھ ہے بس یہ ابھی ڈکوسلا ہی چل رہا ہے، کاغذوں میں ہے، لوگوں تک نہیں پہنچا ہے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو تحفے تحائف باہر کے ملکوں سے ملے ہیں وہ شو کرنے چاہیے؟ اس دور میں کرنے چاہیے کیونکہ عوام بھوک سے مار رہی ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ ہے تو عوام کو ریلیف دیں، اگر ریلیف نہیں دے سکتے تو پھر کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ اور ستاسو نام سدے او په اسلام آباد کې په کوم ځای کې پاتې کېږي؟ زما نوم عمران لیلی اسلام آباد کې خو موږ دلته راغلو چکر له او مري ته چکر له راغلو. نو چکرم څنګه وو؟ د نه علاوه چې کوم وزیر اعظم عمران خان صاحب ته تحفې ملو شوي دي د بهر ملکونو نه، نو تاسو په هغې تحفې باندې نظر څه دی او هغه چې کومې تحفې دي د کم ته وښودلی شي چې دا څیزونه مطلب ماته ملو شوي دي؟ نو په کار خو ده چې قوم سره شیر کې وښیي ورته چې څه ورته چا کوم ملکونو ورکړي دي او څنګه ګفټونه دي، څنګه قیمتونه دي، نو په کار دي عوام سره چې شیر کړي. عوام ته هم پته ولګي چې زموږ وزیر اعظم لکه کوم ملکونو دغه ورکړي دي، څنګه ګفټونه ورکړي دي، څنګه تحفې تحایف دي، نو په کار خو دي چې وښیي ورته. حکومت چې کوم دی هغوی دا فیصله کړې ده چې دغه چې کوم تحفې تحایف دي چې کوم وزیر اعظم عمران خان ته خلکو رالیږلي دي د بهر ملکونو نه، دا به مونږ چاته نه ښکاره کوو، چاته به نه وایو چې دا مطلب دغه رالیږلې ده، دا د دغه طرف نه راغلې ده، دا دومره مالیت لري او دا څیزونه باندې د حکومت چې کومه فیصله ده، نو ستاسو د حکومت په فیصله باندې نظر څه دی؟ نه دا خو په کار چې عوام سره شیر کړي، ټیک ټاک کېدای شي هغه پرسنل ورکړي، خو په کار چې شیر کړي عوام سره شیر کړي، عوام خو څه غواړي نه، خو دا خو که پرسنلی ول ورکړي دي او که د قوم ملک ته پاري نو په کار چې شیر کړي د قوم ملک سره ښه خبره ده، دغه خو څه دغه نشته. یو عام پاکستانی په حیثیت باندې ستاسو د وزیر اعظم عمران خان صاحب ته چې کومې تحفې تحایف ملو شوي دي ستاسو دا ډیمانډ دی او دا به غواړئ چې دا دې ښکاره کړي؟ او بالکل دا خو په کار چې ښکاره کړي، عوام خو څه غواړي نه چې یاره دی کې تاسې څه غواړي، یا د هغې خو په کار چې دغه چې د کوم ملکونو کوم وزیر اعظم پې څه دغه کړي دي، د چا سره غواړي څه تحفې ورکړي دي، څنګه تحفې ورکړي دي، په دې کې خو څه دغه نشته، څه غلا یا څه بدیت یا څه دغه خو په دې کې نشته. کیا کہیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو باہر کے ملکوں سے یا اس کے اپنے ہم منصب کے لوگوں سے جو تحفے تحائف ملے ہیں وہ سامنے لانا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے؟ کیا آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان کا ہے، تحفے لوگوں نے آن بہاف آف پاکستان وزیر اعظم دی ہے، کسی کو ذاتی حیثیت میں نہیں دیے، یہ کسی کا استحقاق نہیں ہے۔ ماضی میں یہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تحفے تحائف پاکستان کے نام پر لیے اور ان پر کیسز چل رہے ہیں نیب میں، اور آج اگر یہ تحفے لیتے ہیں تو ان کو حکومت کے مال خانے میں جمع کروانے چاہیے، ادروائز یہ بھی اسی اپنا جرم میں شامل ہوں گے جس کے خلاف یہ نعرے مارتے رہے ہیں کہ یہ تحفے پاکستان کی امانت ہے، یہ ان کی امانت نہیں ہے جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ تحفے حکومت پاکستان کے نام پر جو لیے گئے ہیں یا وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے جو لیے ہیں وہ فوری طور پر مال خانے میں جمع کرائیں، وہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی وہ امانت ہے۔ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو تحفے تحائف ملے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مطلب ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ خفیہ راز میں ہی رکھیں گے، تو پھر وہ جن لوگوں نے ان کو بھیجے ہیں تو وہ مطلب خفا ہو جائیں گے، تو حکومت کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ آئین کی شکن آرٹیکل 62-63 کے یہ سپریم کورٹ کے امین ہیں اور ان کو چاہیے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق یہ ساری چیزیں حکومت پاکستان کو واپس کرے، نہ کہ یہ اپنی جیب میں اور ان لوگوں کی ناراضگی اور خوشی کی خاطر نہیں، یہ حکومت پاکستان کی امانت دار کے طور پر سارے جتنی بھی ان کے پاس امانتیں ہیں وہ حکومت کو واپس دلائیں۔ عوام کا حق ہے، پاکستان کا اس پر حق ہے، اور یہ احتساب کرتے تھے جو اپنا خان صاحب، ان کو چاہیے کہ احتساب کے لیے خود کو بھی تیار کر لیں۔ اس بد نیتی کے ساتھ اگر یہ تحفے رکھیں گے
तो आने वाली कोई भी हुकूमत इनको माफ़ नहीं करेगी। अपने कौल व फ़िल के मुताबिक और आइन के 62-63 के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सादिक और अमीन करार दिया था, इनको चाहिए कि अपने ज़मीर को झंझोड़ कर देखें क्या ये वाकई सादिक और अमीन है जो ये तोहफे रखे हुए हैं। अगर ये तोहफे रखेंगे तो इनका ज़मीर कभी भी ये नहीं कह सकता कि ये सादिक और अमीन है। ये मैं ख़ुद भी लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और इस मुल्क में ये खान साहब का भी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ मेरे लिए नहीं सिर्फ ये सब के लिए या नवाज शरीफ के लिए जरदारी के लिए नहीं, ये खान साहब के लिए भी रूल ऑफ लॉ की अपना डायरेक्शन है कि जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी पर ये रेफरेंस बने हैं वो उनसे बचें। ये आने वाले वक्त को जो नौशाही दीवार है उसको देखें और ये बात वो ना करें। हम लोगों ने आपको वोट दिया है सादिक और अमीन और आपको सच्चा और आपको अपना ये जो मुल्क में जो हर किस्म की रिश्वत है और बदअनवानी है उसके ख़िलाफ़ हमने तब्दीली के नाम पर आपको वोट दिए हैं। अगर खान साहब इस तब्दीली को बरकरार रखते हैं और अपने मंशूर के मुताबिक चलते हैं दैट्स गुड। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ तब्दीली ये फिर इनकी भी तब्दीली का बायस बन सकती है। एक पाकिस्तानी हैसियत के हवाले से क्या कहेंगे? आपका ये डिमांड है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो बाहर के मुल्कों से मिलने वाले तहाइफ शो करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का सरमाया है, ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं, ये पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की मलकियत है। ये ना तो जरदारी साहब के ख़ानदान के पास जाने चाहिए, ना नवाज शरीफ के पास, ना ही इमरान खान के ख़ानदान में जाने चाहिए। ये हुकूमत पाकिस्तान के माल खाने में तोशा खाने में जमा होनी चाहिए। क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मिलने वाले जो तहाइफ है उसके हवाले से आपकी क्या नज़र है और क्या वो शो करने चाहिए? सर बिल्कुल शो करने चाहिए। देखें कानून क्या कहता है इस बारे में। कानून ये कहता है अगर आपको बाहर मुल्क के सरबराहान से अगर आपको कोई तोहफ़ा मिलता है और अगर वो आप रखना चाहते हैं तो एक मखसूस अमाउंट होती है वो आप कौमी ख़जाने में जमा करवा के आप अपने पास रख सकते हैं। अगर खान साहब ने वो घड़ी या कोई और चीज़ रखी है तो आप हमारे कौम को एतमाद में लें और बताएं कि आपने इतने पैसे या इतनी अमाउंट जो है आपने कौमी ख़जाने में जमा करवाई है और तब आपने ये इस्तेमाल किया। वरना हम ये समझेंगे कि जिस तरीके से आपने लोगों का कारोबार तबाह किया, लोगों को बेरोज़गार किया, लोगों का रिज़्क छीना है, लोगों के ठिये आपने ख़त्म किए हैं। आप ख़ुद भी बेरोज़गार थे और आपने अपनी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए और घर के ख़र्चे बचाने के लिए आपने ये घड़ी बेचकर जो है अपने घर के ख़र्चे और किचन चला रहे हैं, क्योंकि आपकी ATM ऐसा ऐसा बंद होती जा रही हैं। हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मिलने वाले जितने भी तहाइफ है वो कौम के सामने नहीं लाएंगे, कौम के सामने पेश नहीं करेंगे, तो हुकूमत के इस फैसले पे आपकी क्या नज़र है? सर ये कौन होते हैं फ़ैसला करने वाले? ऐसा हम इस फ़ैसले की मजम्मत करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एक्शन लेती? ये क्या सिर्फ एक्शन इनके नवाज शरीफ के दौर में थे कि जब वो एक हजरत जो है वो हॉस्पिटल्स के दौरे किया करते थे और दूसरी चीज़ें क्या करते थे? क्या इन सबको हर चीज़ से इस्तिस्ना हासिल है? क्यों इस्तिस्ना हासिल है? मैं एज ए पाकिस्तानी शहरी, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ। मेरा ये हक हासिल है कि मैं इमरान खान साहब से पूछ सकूँ कि इमरान खान साहब किधर है सारे तहफ़ और आपने किस हैसियत में रखे हैं, और अगर अपने पास आपने रखे हैं तो क्या आपने कानून के मुताबिक आपने उतनी अमाउंट कौमी ख़जाने में जमा करवाई है, और अगर जमा करवाई है तो उसका सबूत पेश करें। एक मिनट रसीदा कटो, किधर है वो रसीदें जो आपने अमाउंट पे की है, जो आपने सारी पे की है कौमी ख़जाने में जमा करवा के आपने अगर वो अपने पास रखें तोशा खाना के तहफ़ जो है तो रसीदें निकालो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो मिलने वाले तहाइफ है, एक पाकिस्तानी होने के नाते आप ये डिमांड करते हैं कि वो सामने लाने चाहिए या नहीं? बिल्कुल सर, बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत पाकिस्तानी कौम के तर्जुमान जो यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो यहाँ पे नहीं खड़े हुए, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सब की हैसियत से, उन सब के तर्जुमान की हैसियत से मैं इनको वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं मानता। ये सिलेक्टेड हैं, ठीक है, और सिलेक्टेड हैं। मैं सिलेक्टेड से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि भाईजान आप जैसे तैसे करके यहाँ पे इस ओहदे पर अगर आप पहुँच गए हैं तो अपनी तकरीरें याद करें। आप कंटेनर वाली जो आप कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें क्या करते थे, या जो अच्छी अच्छी बातें मरहूम फरमाया करते थे, तो उस पर थोड़ा सा अमल करके भी दिखाएं ना, अमल करके दिखाएं। हम सब जो है इस चीज़ के मुतमन्नी हैं कि आप बताएं कि तोशा खाना के तहफ़, ठीक है, तोशा खाने के तहफ़ जो आपने रखे हैं, आपने क्यों रखे हैं, किस वजह से रखे हैं। और आप एक बार फिर कहूँगा, मुझे ये एतराज़ नहीं है कि उन्होंने रखे हैं या नहीं रखे, मुझे एतराज़ ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कानून की पासदारी की,
اور کیا آپ نے جو ہے وہ ایسے ہی چھپڑ کھانچے میں اپنی جیب میں رکھ لیا. اور یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے ان کا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیٹیل نہیں دیں گے تو یہ تو پھر بدماشی والی بات ہوئی نا. کدھر گئی وہ تبدیلی؟ کیا کہیں گی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو تحفے تحائف گفٹس باہر کے ملکوں سے سربراہان سے مختلف وزیر اعظم جو ہیں باہر کے ملک کی, تو ان سے جو گفٹس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو موصول ہیں یا انہوں نے بھیجے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہے قوم کے سامنے لانا چاہیے؟ آپ کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ قوم کو بتانا چاہیے کہ مجھے یہ چیز ملا ہے؟ جی بالکل بتانا چاہیے, ضرور بتانا چاہیے, کیونکہ یہ تو قوم کے لیے بھی ضروری ہے, تو ضرور بتانا چاہیے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو تحفے تحائف یا گفٹس ملی ہیں تو وہ نہیں بتانا چاہیے قوم کو. تو حکومت کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ حکومت کا یہ فیصلہ آپ کے خیال میں غلط ہے؟ غلط ہے, بتانا چاہیے ان کو. آپ کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو تحفے تحائف ملے ہیں وہ لے کے آنے چاہیے, بتانا چاہیے کہ یہ چیز گڑی ہے, یا ضرور بتانا چاہیے ان کو. یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ان کو بتانا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے تحفے تحائف کے حوالے سے؟ کیا پیغام دیں گے آپ؟ وزیر اعظم عمران خان, آپ کو ضرور بتانا چاہیے قوم کے ساتھ, آپ بھی تعاون کریں, ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تھینک یو. میرا نام شاہد ہے, میں جاب کرتا ہوں G52 میں اسلام آباد میں. کیا کہیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو گفٹس باہر کے ملکوں سے ملی ہے اور جو تحفے تحائف ملے ہیں, کیا وہ قوم کے سامنے لانا چاہیے, بتانا چاہیے, اور کیا آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ٹرانسپیرنسی کی ڈیمانڈ, جب آپ ٹرانسپیرنسی کا کہتے ہیں کہ بھی ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں, دین یو شوڈ ہیو ٹو پریزنٹ فرسٹ, خود کو پریزنٹ کریں نا پہلے کہ بھئی ہم جو تحفے لے رہے ہیں وہ ان کو ڈکلیئر کریں کہ یہ گفٹس ہیں اور ان کی کیا پیمنٹ انہوں نے پے بیک کیسے کیا اس کو, انہوں نے اس کی کیا پرائس تھی, ایکچوئل مارکیٹ اوپن کریں. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو تحفے تحائف ملے ہیں وہ قوم کے سامنے ہم نہیں لائیں گے, قوم کو نہیں بتائیں گے کہ یہ چیز یہ تحفے ملے ہیں. تو حکومت کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بیسیکلی اس کو ہم ڈکٹیٹرشپ ہی کہیں گے. بیسیکلی جب آپ کسی اور سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز کلیئر کریں اور خود کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بتا سکتے, یہ تو انفیئر ہے نا. یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو توشہ ریفرنس تھا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا, بالکل سیم اسی طرح کا تھا. ہوپ فلی ہونا چاہیے, بیسیکلی یہ چیز ڈکلیئر کرنی چاہیے, اوپن کرنی چاہیے. یہ چیزیں نہیں اوپن کریں گے تو الٹیمیٹلی انہوں نے آگے عوام کے سامنے آنا ہے, تو کتنی چیزوں کو ڈینائی کرنا آنا ہے. عدالت بھی ہے, توشہ خانہ ریفرنس بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جب تک گورنمنٹ ہے تو اس وقت تک تو ریفرنسز کچھ میٹر نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ جب گورنمنٹ چلی جائے گی الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے سدا تو رہنا نہیں ہے, تو جب چلی جائے گی تو پھر جیسے سینیریو اسی طرح ہی چلے گا نا, کہ جیسے یہ کرتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. پھر اگر یہ پاکستانی ہونے کے ناطے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو تحفے تحائف ملے ہیں آپ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کہ شو کرنا چاہیے؟ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ہم یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ڈکلیئر کریں. ایتھکس کا بھی خیال ہے, اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں نا, جب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سب کے ساتھ کریں تو ایتھکس کا بھی خیال کریں نا. گورنمنٹ کو ایتھکس کا خیال رکھنا چاہیے. تب آپ خود گورنمنٹ نہیں خیال رکھے گی تو عوام سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ عوام تو کبھی بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے حکمران اگر اتنی سی چوری کرے گا تو پیچھے عوام تو پھر لائن لگ جائے گی نا چوروں کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تحفوں تحائف کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ پیغام یہی دیتے ہیں کہ ہی شوڈ ہیو ڈکلیئر, ٹھیک ہے, اس کی کیا پرائس تھی, کتنے میں لیا گیا, کیا اس کی کاسٹ تھی, وہ بتانے میں حرج کیا ہے؟ جہاں بھی پڑی ہے انہوں نے لے لی نا, پرچیز پے بیک کر لی نا. جب انہوں نے لے لی تو اس کو ڈکلیئر کریں کہ کتنے میں لی ہے. ٹھیک ہے, میرے حساب میں تو یہ کرنا چاہیے, اور ہر بندے کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے. ہر جو کیا کہتے ہیں ذی عقل بندہ, خیال میں وجہ کیا ہے کیوں شو نہیں کرنا چاہتے؟ گورنمنٹ بہتر جانتی ہے. مے بی
जो प्राइस दी गई हो उससे कहीं ज़्यादा उसकी प्राइस हो, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि नहीं है, गवर्नमेंट अपने उस पर अना का मसला बना लिया गवर्नमेंट ने कि हम नहीं दिखाते, पॉसिबिलिटी है उससे भी कम कीमत हो। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? आमिर सुहेल नाम है और G92 में रहता हूँ। क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो तोहफे तहाइफ गिफ्ट्स बाहर के मुल्कों से मिली है, तो कौम को बताना चाहिए, कौम के सामने उन चीज़ों को लाना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस हवाले? जाहिर सी बात है, ज़रूर लाना चाहिए। जो उनको गिफ्ट मिले हैं वो कौम को पता होना चाहिए कि उनको क्या गिफ्ट मिले हैं, लाने चाहिए सामने। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो गिफ्ट्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बाहर के मुल्कों से मिली है तो वो कौम के सामने नहीं लेके आना चाहिए, तो हुकूमत के इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? वही है, क्यों नहीं लेके आना चाहिए? लेके आना चाहिए। आई थिंक हमें पता होना चाहिए कि क्या गिफ्ट मिले हैं उनको और किस बेस पे मिले हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते आप ये डिमांड करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मिलने वाले तहाइफ को सामने लाना चाहिए, शो करना चाहिए? हाँ, अभी यही कह रहा हूँ, लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए सामने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तोहफे तहाइफ जो बाहर के मुल्कों से इनको मिले हैं, उनके हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम दूंगा कि अगर मिलें जो, तो आवाम को भी पता होना चाहिए कि क्या गिफ्ट मिले, उनको सामने लाना चाहिए उनको। मेरा नाम मुमताज़ बीबी है, मैं इस्लामाबाद G74 में रहती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो तोहफे मिले हैं बाहर के मुल्कों से, जो गिफ्ट्स मिली है, तो क्या कहेंगी? एक तो उन गिफ्ट्स के हवाले से क्या वो शो करना चाहिए, कौम को बताना चाहिए कि ये चीज़ बाहर के मुल्कों से मतलब ये तहाइफ मिले हैं? जी, ये बताना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है ना उनके नॉलेज में नहीं है, और जो भी कुछ मिला है वो खुद ही सारे जो बड़े लोग हैं मिल के खा जाते हैं। मैं खुद पोली क्लिनिक में जॉब करती हूँ, अभी तक हमें कोरोना फंड नहीं मिला। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो तोहफे तहाइफ मिले हैं, हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि ये कौम को नहीं बताना चाहिए, कौम के ये सामने ये चीज़ नहीं लानी चाहिए, तो हुकूमत के इस फ़ैसले पे आपकी क्या नज़र है? क्या कहेंगे हुकूमत के इस फ़ैसले के हवाले से? मेरी तो यही है कि ये इज़्ज़त से चले जाएं तो बेहतर है, वरना इनको जूते लगा के निकाला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो तोहफे तहाइफ मिले हैं, एक पाकिस्तानी होने के नाते आप ये डिमांड करती है कि बताना चाहिए, हमारी ये डिमांड बताना चाहिए आवाम को, इसलिए कि जो भी कुछ मिला है वो आवाम के लिए मिला है, और ये गरीब आवाम है सारा दिन पिसती है, और ये सारे जो बड़े लोग हैं खुद ही खा जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तोहफे तहाइफ के हवाले से क्या पैगाम देना है? भाई यही कि वो कहता है कि मैं खुद बहुत ईमानदार हूँ और आवाम के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये देख लें कि आवाम एक वक्त का खाना नहीं खा सकती, वो गरीब हैं और उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और वो चोरियाँ ना करें और फ्रॉड ना करें, तो ये क्या करें? आवाम इनसे तंग है, हाथ जोड़ती है, अल्लाह का वास्ता ये चला जाए। हमारा नाम खुर्शीद है और हम इस्लामाबाद में नहीं, अमरवात में रहते हैं। वैसे इधर बरीमाम में जाना था सलाम के लिए, तो उधर बरीमाम में जा रहे हैं। क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो तोहफे तहाइफ बाहर के मुल्कों से मिले हैं, जो गिफ्ट्स मिली है, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? क्या वो शो करना चाहिए, कौम को बताना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं बताना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, सब आवाम को बताना चाहिए ताकि हम लोगों को पता चले कि ये क्या कर रहे हैं। जो तोहफे तहाइफ मिले हैं, जो गिफ्ट मिले हैं बाहर से, वो इमरान खान को चाहिए कि सबको बताए ये मुझे मिला है या नहीं मिला है, और वो कुछ गरीबों के लिए जो है ना गरीब जो है वो सख्त नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं कि ये जब से हुकूमत आई है हमारा जीना आराम हुआ है। हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो मिलने वाले तहाइफ है वो कौम के सामने नहीं लाना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए, तो हुकूमत के इस फ़ैसले पे आपकी क्या नज़र है? क्यों नहीं, इमरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको चाहिए कि जो कुछ उनके तवाइफ हैं वो सामने आकर अवाम के आगे रखें ताकि पता चले अवाम को कि हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो तोहफे तहाइफ मिले हैं, एक पाकिस्तानी होने के नाते आप ये डिमांड करते हैं कि हमें बता दें? बिल्कुल हम करते हैं कि हम सबको बताएं कि वो उनको क्या मिला है, क्या दिया है, और वो सब लोगों को दिखाना चाहिए कि ये जितने मुसलमान हैं उनको दिखाएं कि हमको ये मिला है, और वो सब देखना चाहते हैं कि किस किस के मुल्क भेजे हुए हैं और हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, क्या क्या चीज़ें भेजी हैं।
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ملنے والے تحائف ہے باہر کے ملکوں سے، اس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے آپ؟ ہم یہی ان کو پیغام دیں گے کہ عمران خان کو جلد سے جلد یہ تحفے جو ہے وہ عوام کو دکھائیں، تاکہ ہم کو پتہ چلے عمران خان ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ آپ کا نام اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ عاشق حسین میرا نام ہے اور میں اسلام آباد میں G6 میں رہتا ہوں۔ کیا کہیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو باہر کے ملکوں سے تحفے تحائف ملے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ سامنے لانا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے، شو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کی طرز کی ریاست قائم کروں گا، تو اگر مدینہ کی ریاست کا ان کے ذہن میں خاکہ ہے تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امیر المومنین جب مسجد کی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کرتے کا بھی سوال ہوا تھا کہ یہ اضافی کہاں سے آیا۔ تو اس تناظر میں وزیر اعظم کو اگر کہیں سے کوئی تحائف ملتے ہیں، کوئی چیز ملتی ہے، تو ریاست اس کا نظام، اس کا انتظام رکھے گی اور پبلک کو بتائے گی کہ یہ ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو قوم کو بتانا چاہیے۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ بھی الزام لگا تھا کہ ترکی کی خاتون اول نے کوئی ہار دیا تھا شاید زلزلہ زدگان کے لیے، یا کہ وہ ایک بڑا ایشو بنا تھا، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب کھل کے سامنے آئے تھے جی کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے جی، یہ تو ریاست کی امانت ہوتے ہیں، اسے طائف اور یہ سامنے لانا چاہیے۔ تو اب بھی وہی فارمولہ اپنانا چاہیے، ان کو سامنے لانا چاہیے۔ جو بھی چیزیں جہاں سے بھی ملی ہیں وہ ریاست کا حق ہے، اس لیے کہ عمران خان صاحب کو یہ طائف اس لیے ملے ہیں کہ وہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ عام شخص ہوتے تو کوئی سربراہ مملکت ان کو کوئی تحفہ نہ دیتا۔ حکومت نے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تحفے تحائف ملے ہیں، اس کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ قوم کو نہیں بتانا چاہیے، شو نہیں کرنا چاہیے، تو حکومت کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ نامناسب فیصلہ ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، قوم کا سرپرست ہوتا ہے، قوم کی ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے، تو اس کا اپنا دامن بھی صاف ہونا چاہیے۔ اس نے کیا اچیومنٹ کی ہیں، اس کو کیا تحائف ملے ہیں، یہ بھی قوم کو بتانا چاہیے۔ ایک بات فلانے نے کال کی، فلانے نے ہماری تعریف کی، فلانے نے کہا جی آپ کی اکانومی بہت ترقی کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں گنائی جاتی ہیں۔ تو پرائم منسٹر کو اگر کہیں سے تحفہ ملتا ہے تو اس کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو ریاست کی پراپرٹی ہو جاتی ہے، اس ریاست کے عوام کو بتانا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو یہ غلط بات ہے کہ وہ چیزیں چھپا کے رکھی جائیں۔ ایک پاکستانی حیثیت ہونے کے ناطے آپ وزیر اعظم عمران خان کی ان تحفے تحائف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، شو کریں کہ کیا کیا تحفے آپ کو ملے ہیں؟ جی بالکل، میں اس ریاست کا ایک شہری ہوں، اور شہری ہونے کے ناطے میں پوچھ سکتا ہوں، میں سوال اٹھا سکتا ہوں، اور اس سوال کے جواب میں چیف ایگزیکٹو کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیٹسفائی کرے، قوم کو بتائے۔ تو میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں، ان کا اقتدار 2 سال یا اس سے زائد عرصے کا ہے، اس دوران ان کو کیا تحفے تحائف ملے وہ پبلک کو بتائے جائیں، یہ میری ڈیمانڈ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو باہر کے ملکوں سے تحفے تحائف ملے ہیں، ان کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ ان کے حوالے سے یہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی سے سوال کیا جا سکتا ہے، تو عمران خان سے بھی سوال بالکل بجا ہے، اور قوم سوال کر رہی ہے، اور بلیک اینڈ وائٹ ایک چیز کلیئر کر کے انہیں بتانی چاہیے کہ یہ فلاں جگہ سے آئی ہے، یہ فلاں جگہ سے آئی ہے، یہ قومی خزانے میں جمع ہے، اور پراپر طریقہ یہی ہے۔ اور اسی صورت میں میرے خیال میں وہ امیر المومنین بن سکیں گے، اسی طرح وہ ریاست مدینہ کی بنیاد ڈال سکیں گے۔ جی کتن کو تاسو د وزیر اعظم عمران خان صاحب ته چې کومې تحفې تحایف ملو شوي دي د هغې په هکله باندې د خلکو تفصیلي خبرې واورېدلې. دوی د وزیر اعظم عمران خان صاحب نه او خاص کر د حکومت نه دا ډیمانډ وکړو چې کومې تحفې تحایف د بهر ملکونو نه وزیر اعظم عمران خان صاحب ته ملو شوي دي هغه د کام ته ښکاره کړی شي، کام ته د وښودلی شي چې کوم قسم ګفټونه وزیر اعظم عمران خان ته ملو شوي دي، او دوی په کومه خزانه ده په هغه کې تر اوسه پورې د هغې په نسبت باندې څومره پیسې جمع کړي دي. او دې نه علاوه خلکو دا ډیمانډ هم وکړو چې کوم بهر ملکونو ته د پاکستان لخوا یا وزیر اعظم عمران خان چې کوم تحفې تحایف ورکړي دي هغې تفصیل د هم کام ته ښکاره کړی شي، کام ته د وښودلی شي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.